عزیزانو د امام حسین داستان ډیر ستړی دی، ډیر د زړه د شوي دی. دا دومره مشکل داستان تیر سوی دی که چیرې یو سړی رښتیا په خپله سینه کې زړه ولري نو پکار دا ده چې دا زړه چاودل سوی وای، پکار دا ده چې دا زړه ټوکړې ټوکړې سوی وای. امام حسین چې د عزیزانو دا په 4 سنه هجری په 4 د شعبان پیدا سوی دی. یعنی پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله وفات کېدی امام حسین د 6 کالو و. امام حسن ور باندې مشر، امام حسین چې دی هغه ور باندې کشر و. بیا چې کله امام حسین پیدا سولو نو جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم چې خبر سو بیا رالی کور ته، بیا د حضرت علی کرم الله وجهه پوښتنه وکړله، په غوږ کې اذان ور وکړ، بیا ورته وویل چې تا نوم ور باندې ایښی دی؟ هغه ویل ما نوم د حرب ور باندې ایښی دی. حرب وایي جنګجو ته. پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل یا د ده نوم حرب نه دی، حسین دی. چې حسن پیدا سو رضی الله تعالی عنہ، پیغمبر علیه السلام دغه سی ورلی داغه نوم ور بدل کړي، پر هغه د حرب بجای حسن کښېښوی. چې کله امام حسین پیدا سو بیا پیغمبر علیه السلام مبارک رالی، په غوږ کې اذان ور وکړي او نوم چې دی هغه ور باندې کښېښوی د حسین. بیا بل بچی د فاطمه رضی الله تعالی عنها وسو چې هغه محسن نومېدی، پیغمبر علیه السلام رالی، په غوږ کې اذان ور وکړي، پوښتنه د نامه ځینې وکړله، بیا یې ورته ویل یا رسول الله ما حرب نوم ور باندې ایښی دی. پیغمبر علیه السلام وفرمیل اول حسن، دویم حسین، دریم چې دی هغه محسن دی. دغه نوم چې دی هغه ور باندې کښېښوی. اهل بیت څه ته ویل کېږي عزیزانو؟ اهل بیت وایي د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته د پیغمبر علیه السلام مبارک ازواج مطهرات را واخله، د پیغمبر علیه السلام لوړ را واخله، د پیغمبر علیه السلام مشیان را واخله، او په هغو کې حضرت علی کرم الله وجهه را واخله. دا اهل بیت چې دی هغه بلل کېږي د پیغمبر علیه السلام د کور انسانان یا د پیغمبر علیه السلام اهل. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وای تاسو د الله په خاطر لما سره منو محبت کوئ او زما په خاطر بیا زما د اهل بیت سره چې په هغه کې نمایان هغه حسن هم دی حسین هم دی، تاسو د هغو سره منو محبت چې دی هغه کوئ. یعنی پیغمبر علیه السلام فرمایي لما سره بس تاسو مینه په دې خاطر چې الله پاک و ما ته یو ډېر لوی اعزاز او احترام او اکرام را کړی دی، او زما د کورنۍ سره بس تاسو محبت زما په خاطر یې. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تر هغه ساعت یو سړی مؤمن جوړېدلی نسي چې تر ځان زه وده ته نږدې سوی نه یم، محبوب سوی نه یم. تر هغه ساعت یو سړی مسلمان پاتېدلی نسي چې زما اهل بیت وده ته تر خپل اولاد محبوب سوی نه وي. تر ځان به زه در نږدې یم، د الله رسول فرمایي تر اولاد به زما اولاد در نږدې بیا ته مؤمن جوړېدلی سي. که نه ستا او د ایمان په مابینځ کې هېڅ یوه ذره نه رشته شته او نه تعلق شته که خبره داسې جوړه شي. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې تاسو زما د اهل بیتو سره مینه و محبت وکئ، تاسو احسان ورسره وکړئ. د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به بیا د دې احسان بدله زه تاسو ته د حشرګاه پر میدان باندې درکوم، عجبه بله درته کوم. خبره داسې ده عزیزانو، امام حسین رضی الله تعالی عنه خو نو ډېره لوړه هستي الله پیدا کړې وه، یو ډېر لوړ اعزاز الله ورکړی و. پیغمبر علیه السلام مبارک یو ورځ یو فاطمه ناسته ده، امام حسن ناست دی، امام حسین ناست دی، حضرت علی کرم الله وجهه ناست دی. پیغمبر علیه السلام مبارک و دې ته کتل بیا یې وفرمیل چې کوم څوک ستاسو سره جنګېږي د هغو سره زه جنګېږم، او کوم څوک چې ستاسو سره صلح کوي د هغو سره زما صلح ده. اوس بیا یوه ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک پروت دی، بابا دی، نیکه دی د خپلو بچیانو لمسیانو.
امام حسن رالی راج کېدی رالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پر سینه باندې کښېنستی. مسند امام احمد دا حدیث نقل کړی دی چې کښېنستی بیا امام حسن وړې بولې د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم پر سینه باندې وکړلې. بیا هغه صحابو ژر دی را لرې کوئ پیغمبر صلی مبارک نه کار وکړه بس بیا چې بالکل هغه امام حسن دا مطلب هغه بولې وکړلې بیا پیغمبر صلی مبارک راولاړ سو خپل سینه مبارک د خپل قمیص مبارک کې پرینځوي. یعنی پیغمبر علیه السلام مبارک ویل ماما لاس په نور کار مو پر بدل دا سور باندې ګران وو چې انسان تصور نشي کولای. یو ورځ امام حسن او حسین په منډه راځغلي داسې سرې جامې کړې دي په مابینځ کې به گزار سو کشنیانو. پیغمبر علیه السلام مبارک خطبه ویله د دې خطبې څه ور ولاړ سو چې ور ولاړ سو بیا هغه بچان را واخیستل بیا د ځانه سره کښېنول ول زه والله که په ځان پوه سوی یم چې ما خطبه ویله او ما خطبه پرېښوله زه دوی لره ورغلم. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په سجده کې ډېر وځنډېدی چې وځنډېدی بیا چې کله لمونځ وسو سلام وګرځېدی بیا چا پوښتنه وکړه ول یا رسول الله لمونځ کې دا یوه سجده دې ډېره اوږده وکړله وحي رالې د الله امر حکم رالی چې دا سجده دومره اوږده کړه؟ نه امر و حکم نه دی راغلی. بیا ولې د الله رسول ورته وفرمیلې چې زما پر وژو باندې حسن یا حسین دواړه کوچنیان وو. نو امام حسن یا حسین هغه زما پر وژه باندې کښېنستل نو ما نه غوښت چې زه سر راپورته کړم ول داسې نه چې دی ګزار سي یا چپه سي یا خوږ نه سي. ما په دې وجه دا سجده اوږده کړه. اندازه ولګوئ. یو صحابي فرمایي ما پیغمبر علیه السلام مبارک ولیدی پر دا خپله وژه مبارکه باندې امام حسن مطلب کښېنولی یا امام حسین هغه چې کومې لاړې تر خوله را بهېدې کوچنیانو بچانو هغه د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم پر وجود باندې هم ولید. صحیح سلو دا ګرانه شوه هغه چاته پته لګېږي چې الله پاک و چاته یو زوی ورکړی هغه یې ډېر په درد ورکړی ډېر په خواستو په زاریو په دعاګانو ورکړی. بیا د دې بچي قدر چې دی هغه معلومیږي کني عام طور الله پاک الحمدلله و هر چاته تر ډېره حده پورې بچان ډېر ورکړي دي خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به خپل نارینه بچان درلودو نه نو دغه لمسیان یې د ځان بلل دا زما بچان دي. یوه ورځ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مازدیګر لمونځ وکړي جومات یې وکړي چې راووتل نو امام حسن رضی الله تعالی عنه دا په دغه کوچنیانو کې بازۍ کوي یوه څنګ کې حضرت علي کرم الله وجهه روان د ابوبکر صدیق چې روان دی نو بیا حضرت ابوبکر صدیق راولاړ سو روان سو امام حسن په غوزي کې راواخستی بیا ویلې ول زما د په خدای سره قسم که به دا علي ته سوی دا محمد رسول الله ته سوی دا د محمد رسول الله بچی دی. حضرت علي کرم الله وجهه باندې خندلې یعنی موږ خو خبرې بل چل واورېدلې. ابوبکر صدیق او حضرت علي کرم الله وجهه داسې دشمنان کو چې نعوذ بالله بیا د علي په محبت کې موږ ابوبکر ته هم بد وایي رضی الله تعالی عنه و عمر او عثمان ته هم بد وایي رضی الله عنهما. پوهېږئ دلته حضرت علي کرم الله وجهه ته وایي ابوبکر صدیق والله دا د محمد رسول الله بچی دی دا وتا ته نه دی سوی دا وتا ته نه دی سوی حضرت علي کرم الله وجهه سره روانو بیا خندل. یعنې تاسو اندازه ولګوئ چې دا څومره لوړه خبره ده او څومره انتیکه خبره ده. او بیا خبره دا د عزیزانو امام حسین رضی الله تعالی عنه خو په ډېر درد سره شهید سلو. شهید څنګه سلو؟ شهید داسې سو عزیزانو چې تقریبا 1 سنه هجري وه او د محرم 10 وه په عراق کې په کربلا کې هلته مطلب دی تقریبا د 2 ملګرو سره چې په هغه کې 19 خالي اهل بیت چې دی هغه بلل کېږي دا ورسره ونو ټوټل تقریبا 90 کسانو د امام حسین رضی الله تعالی عنه سره او هغه نور ملګري مخالف چې کم سمتو
هغه تقریبا د 100,000 سیونه سي تر 25,000 پورې ونه یو طرف ته نیوی وسل کسان دي پاکي بچان هم دي پاکي بچان هم دي پاکي زنان هم دي د هغه مشر چې هغه امام حسین دی او بل طرف ته 25,000 کسان دي بیا یو ورځ دا سليمان بن عبد الملك شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله لیکلی دي ویل ولما پیغمبر علی السلام مبارک په خوب ولیدي حضرت حسن بصری ته ویل ما سليمان بن عبد الملك دا وخت بادشاہ بوله خلیفہ بوله هر څه چې بوله ولما جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په خوب ولیدي ول ډیر څه خوشاله و زما ډیر شکریا ادا کړه او ماته دعاګانې وکړلې نو د دې خوب تعبیر به نه کړه سليمان بن عبد الملك و حضرت امام حسن بصری ته ویل هغه ویل ول کېدلې سي د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم د کورنۍ سره د اهل بیت سره د احسان کړی ولو ما یو احسان وکي ول څه احسان دی وکي دا امام حسین رضی الله تعالی عنہ قبر مبارک چې دی داخلو په کربلا کې دی په عراق کې دی لدی سر پرې کوي لدی سر پرې کوي او بیا سليمان بن عبد الملك وای ما د یزید په خزانه کې د امام حسین سر پیدا کی بیا ما را واخستې بیا ما ډیر په احترام باندې د هغه چې مطلب هغه کم دفن بلل کیږي د هغه کم قبر بلل کیږي کفن بلل کیږي دا ما دفن کی په ډیر احترام سره نو حضرت امام حسن بصری ورته ویل وجه دا چې محمد رسول الله وتا ته دعاګانې وکړي وتا ته ډیر شو ویل تا د پیغمبر علی السلام د کورنۍ سره احسان چې دی هغه کړی دی اوس امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو او شهید هم دا چې سلو چې د جسد صورت دا په کربلا کې په عراق کې الته دفن دی زیارت الته دی خو سر د سر مبارک چې کوم دی علما فرمایي هغه په مدینه شریفه کې دی هغه د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها په څنګ کې پروت دی الته دفن دی دا چې به تاسو تر اوسه اورېدلې نو چې مطلب د انسان نیم وجود بلکې ټول وجود هغه یو ځای په یو ملک پروت دی او سر مبارک بل ځای پروت دی دا یوازې امام حسین دا قرباني ورکړله او ولستنه د کور هم پکې قرباني کړلو ټوټل تقریبا 2 کسان د ملګری چې هغه شهیدان شولو تاسو اندازه ولګوئ دا به څومره درون داستان او دا به څومره درون مشکل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چا په خوب ولیدي پیغمبر مبارک داسې پریشان دی دا سر مبارک خړ دی په خاور زر مبارک چهره مبارک یا رسول الله ولې داسې پریشان ویل ولزدا امام حسین دا چې چیرې دی شهید شو د هغه ځای را روان یم یا هغه ځای ما ولیدی نو هغه یو شیشه ورسره ولا په دې کې هغه مطلب یا هغه وینه ولا یا د هغه مطلب هغه خاوره و د وینو په شان ولدا امام حسین چې دی هغه شهید سلو نو امام حسین دومره لوی قرباني د دین د پاره د اسلام د پاره د الله د وحدانیت د پاره د محمد رسول الله د ختم نبوت د پاره بیا د خپل حقانیت د پاره ورکړه چې روی زمين د هغه مثل نسبه شولای بلکې دا مجلس کول دا مجلس سره جوړول دا هم ډیره ګرانه خبره ده سر مبارک یو ځای دی تن مبارک بل ځای دی ولس شنیان بچان زنان دا د کور شهیدان کیږي دا د محمد رسول الله د کورنۍ قرباني د چې د دین او اسلام د پاره ور کړی ده نو پوسواس اوس خبره تاسو ولا چې دلته د امام حسین چې کوم ملګری دی هغه اتیا نیوسل کسان دي هغه طرف ته څو دي الته 100,000 کسان دي غنی خان لیونی هغه وای چار چاپیره تری ولار دی قطارون لشکریان چار چاپیره تری ولار دی قطارون لشکریان یو ګل د تندرجه د رسول د ګلستان د حسین ملګری واړه په نرتوب کې حیدری وو د حسین ملګری واړه په نرتوب کې حیدری وو خو سیلاب د تورو ډوب کړو که سلزله ازمری وو
یعنی مطلب دا دی یو طرف ته 100,000 کسان دي بل طرف ته امام حسین 100 کسان دي تاسو اندازه ولګوئ دا په قطار کې لشکر ورته ولاړ دی یو ګل د محمد رسول الله د تندي او دا غسی مطلب د ګلستان چې دی هغه رزیږي او بیا داسې خبره نه ده چې امام حسین کمزوري و یا د امام حسین ملګری واړه په نرتوب کې حیدریان وو لکه حضرت علی کرم الله وجهه واخلا او بیا خو چون کې د تورو سیلاب ور باندې رالی که زلزله دی عزمري وو خو بیا هم مطلب پریشانی راله توري ور باندې ډېرې شوې کنه امام حسین دا خپل ځان څه کړی نه دی خپل ځان مطلب شاته کړی نه دی نه تر خپل موقف چې دی هغه شاته سوی دی نو چارچاپیره ترې ولاړ دي قطارونه لشکریان یو ګل د تندي رژې د رسول د ګلستان د حسین ملګري واړه په نرتوب کې حیدري وو خو سیلاب د تورو ډوب کړو که زلزله عزمري وو دا څوک وایي دا غني خان وایي لیونی وایي او د رښتیاو خبره هم دغسې ده الله پاک دې دومره رحمتونه ورباندې وورئ چې څومره د الله رب العزت په قدرت او په علم کې او چې څومره د الله رب العزت رضا یې الله رب العزت دا قرباني د ټول عالم اسلام دپاره یو د مغفرت سبب چې دی هغه وګرځي الله پاک دې د امام حسین رضی الله تعالی عنه چې مظلوم د هغه په ټولۍ کې د هغه تر جنډۍ لاندې د هغه په شفاعت کې دی د قیامت په ورځ الله رب العزت موږ تاسو راپورته کړي چې کوم ظالمان دي له ظلم دې مې الله پاک وساتي د ظالم د ملګرتیا دې مې الله وساتي د ظالم تر جنډۍ لاندې دې الله پاک موږ تاسو نه راپورته کوي نو امام حسین تقریبا د 50 کالو تقریبا 1 سنه هجری ولا لسم د محرم الحرام په عراق په کربلا کې شهید سلو ولس کسان یا بچان د کورنۍ او 2 اویات ټوټل د ملګری دا شهیدان سو د ابد الاباد لپاره ما ته دوی خبرې کړې شوې دا ظالم دی دا مظلوم دی دا د اهل بیت دشمن دی او دا د اهل بیت کورنۍ د بس اندازه ولګوي چې کومه لار مخبل ولا هغه لار خو الحمدلله موږ ژوندي یو هغه لار بخبل کو چې دغه لار مخبل کړه بیا د قیامت په ورځ کله ظلم کړو په ظالمانو کې به نعوذ بالله راپورته کیږو که ظلم را باندې سوی د امام حسین په ملګرو کې به راپورته کیږو الله دې د دې قدر را نصیب کړي الله دې د دې احترام را نصیب کړي الله پاک دې د دې ادب را نصیب کړي الله پاک دې د دې چې کوم خدمتونه دي هغه را نصیب کړي کنن امام حسین نستا امام حسن نستا بی فاطمه نستا اهل بیت د دې کورنۍ د دې بچان وسوم د دنیا په هر کونج کې ژوند دستا موږ به د هغه احترام کوو ابو بکر صدیق فرمایي د اهل بیت احترام دا دی چې د محمد رسول الله احترام هغه دا دی چې تاسو د پیغمبر علی السلام چې کوم کورنۍ دا چې هغه سادات بلل کیږي هغه سیدان بلل کیږي شرط دا دی چې د رښتیا او سادات او سیدانی اسه کې ځان په ګټ کړی و چې زه سید یم بیا هغه خبره نه دا هغه بیا کفر وکي هغه بیا شرک وکي هغه د جهنم پر لار روانه خبره ده چې یو سړی د پیغمبر علی السلام پر کورنۍ ځان تړي ها چې رښتیا کورنۍ دا هغه د الله پاک مشت احترام هم را نصیب کې ادب هم را نصیب کې خدمت هم الله را نصیب کې دا هغه د بیا ادبۍ د ګستاخی د الله پاک مشت وساتي